ګرانه مینوالو السلام علیکم. زه یم شیراز او دا وخت یې زه د تحصیل کابل جو چوک کې موجود یم. کومه چې د وفاقي وزیر جناب مراد سعید صاحب حلقه ده، هغوی د دې حلقې نه الیکشن کړی و او په الیکشن کې هغوی د دې حلقې د خلکو سره او خصوصا د پښتنو سره دا وعده کړې وه چې یاره کم چې زموږ مسافر رونه دي هغه په سعودي عرب کې هغوی ته د اقامو مسلې دي، د تنخواګانو مسلې دي، او کم چې په جیل کې دي چې د دوی دا مسله به موږ حل کوو. نو هغوی په خپله واده کې د کافي حده پورې کامیاب شو او څنګه چې پرون شهزاده د سعودي راغلی و او عمران خان صاحب ورته د مسافرو رونو د سعودي عرب د خلکو دا خبره ور وړاندې کړه، هغوی پې فوري اکشن واخیستو او په هغې کې څه 2100 کسان چې کم دي د هغوی د رها کېدو نوټیفیکیشن شوی دی او ډېر ژر به انشاءالله هغوی آزاد کړی شي. نو دا د ایم این اے صاحب حلقه ده، په دې کې موږ د خلکو نه تپوسونه کوو چې یاره ایم این اے صاحب چې کوم واده کړي و هغه یې د کم حده پورې پوره کړه او خلک ترې څونه مطمئنه دي. په سعودي عرب کې چې زموږ کم رونه دي د هغوی دپاره چا ته چې د اقامو مسلې دي، چا ته چې د پاسپورټونو مسلې دي، چا تنخواګانې نه میلاویږي، څوک په جیلونو کې دي، چې یاره د دوی دپاره به موږ اواز چوتو. نو آیا ایم این اے صاحب دا واده پوره کړه؟ شیراز خان څنګه چې تا ته پته ده چې بیګا د دغه ملک د سعودي عرب د چیف ایگزیکټیو راغلی او هغه دا اعلان کړی چې کم هلته کې کم کسان قید دي او هلته کې کم کسانو ته پریشانی ده. نو زه به خپل کوشش کوم او په هغې کې هغه کامیاب شوي هم دي. مراد سعید صاحب چې کومه د خلکو سره واده کړي او خاص کر د تحصیل کابل د خلکو سره، نو هغه په هغې کامیاب شوی دی او کم کسان چې بیګا ریلیز شوي دي په هغې کې یو ډېر غټ تعداد زموږ د تحصیل کابل د خلکو دی او امید لرو چې کومې واده هغه د خلکو سره کړي دي انشاءالله چې هغه به یې پوره کوي او هغه په دې کې لګیا دي انشاءالله چې هغه به پوره شي. بیګا چې څنګه وزیر اعظم صاحب هغه ته خپل نکات کېښودو په هغې کې یو دا خبره وه چې د کم مسافر رونه چې دي هلته په سعودي عرب کې هغو ته چې کم تکلیفونه او خصوصا کم قید مسافر رونه چې زمونږ نو هغو ته شهزاده دا وویل چې دا به مونږ زر تر زره ریلیز کو پرېږدو به خپل کورونو ته به ځي او کم ویزې هغه پیس چې و هغه هم کم شوی دی. نو دا خبره چې زه د کم د سوات کم د قومي اسمبلۍ ممبر چې دی او وفاقي وزیر هم د مراد سعید د هغه کوششونه چې دي په هغې کې پټ نه دي. مراد سعید صاحب زموږ مشر دی ډېر زیات، خو هغه د دې لپاره د بیس هغه چې دی بیس هغه جوړ کړی نو هغو په دې کې کوششونه کړو خپل پیغام چې د هغه خان صاحب ته رسولی او خان صاحب بیګا ټول ملک خلک چې دی هغه خوشحاله دي. زه که ووایم نو د سوات خلک هم په دې باندې ټول زیات خوشحاله دي، خصوصا زه بذات خود هم په دې خوشحاله یم چې یو داسې زمونږ مشران وزیر اعظم بیا کم مراد سعید وفاقي منسټر چې دی که هغو داسې ګامونه پورته کړو نو انشاءالله چې زموږ پاکستانی قوم چې دی هغه به د هېڅ څه نه کم نه وي. چې مراد سعید صاحب په الیکشن کې د خلکو سره واده کړې وه چې زه به د سعودي عرب کم جیلیان چې دي د هغو په باره کې به موږ خبره کوو د هغوی سره. نو هغه دې ټول قوم ته موږ ته پته ولګېده بیګا چې د شهزاده راغلی و د سعودي عرب او هغو چې دی نو عمران خان ورته دغه وکړو ریکویسټ وکړو د هغې په باره کې او تاسو ټولو ته پته ده چې هغه خبره په دې ورځ دوه کې به سر ته ورسي، یعنې هغه خبره پوره شوه د هغوی هغه. نو په دې وجه موږ د مراد سعید صاحب او د عمران خان ډېر شکریه ادا کوو چې هغه زموږ د غریبانانو خلکو او د مسافرو تپوس وکړو او هغه زموږ هغه مسلې حل کړي. د موږ د مراد سعید او د عمران خان ډېره شکریه ادا کوو چې بهر ملکونو کې چې کم دغه پاکستانی و په سعودي عرب کې هغو ته ډېره مشکلات و ډېرې مسلې وې هغه هغو هوارې کړې، هغو په همت سره او د هغو په دغه سره هغه هوارې شوې او هغه پاسپورټونو مسلې هم ختم شوې او هغه ټول هر څه ښه دغه شو. نو موږ د هغو ډېره شکریه ادا کوو د دواړو او د دې ټول پی ټي آی والا شکریه ادا کوو. هغې دپاره هغه ډېر کوششونه کړل په سفارتي محاذ باندې او بیګا پریس کانفرنس او مشترکه پریس کانفرنس د سعودي ولیعهد سره د عمران خان هغو ته په پریس کانفرنس کې ریکویسټ وکړو چې زموږ په حال کې کوم پاکستان هغه په مشکلاتو کې دي د هغو د هیلپ وشي او هغه زموږ اړه ته ډېر زیات نږدې دي. عمران خان ورته 2-3 پیرې په پریس کانفرنس کې وویې، هغه قبوله کړه او نن چې دی نن هغو دا اعلان وکړو چې 2107 دا موږ رها کوو. کوم چې اهم جرایم ډېر غټو جرمونو کې دي نو په هغو باندې کیسونه په هغو کې به نرمي راشي او دا اقدام چې موږ داد ورکوو، خارج تحسین پیش کوو او خدای د عمران خان عمر ورکړي او د مراد سعید چې مخکې ته اواز دغه کړو د حکومت نه مخکې هم هغه په سفارتي محاذ سره هغه د دې جنګ لړاو کړی دی او ډېر منډې تړلې والې دي، موږ د هغې نه ډېر مطمئن یو.
انتخاباتو نه مخکې چې کوم مراد سعید کومې وعدې کړې وې د خلکو سره د خپلې حلقې د خلکو سره خاص کر د اوورسیز پاکستانیز په باره کې چېرې اوورسیز پاکستانیز ته چې کوم تکلیفات دي هلته کې چې کوم خلک په اقامو باندې ځي په ویزو باندې ځي هغونه چې کوم زیات های فیسونه اخلي هلته کې بلکې فیسونه دومره سیوا نه دي خو کوم چې ایجنټان یا هغوی ډېرې زیاتې پیسې اخلي یا هلته کې چې بیا کوم لږ شي هغو ته کارونو مارو کومې مسلې شي د هغې په باره کې کومه خبره چې مراد سعید به کوله یا هغه کوم خلک چې بېګناه دي یا بېګناه نه دي خو څه معمولي جرمونه یې کړي دي او په جیلونو کې پراته هغه خلک د هغو باره کې چې کوم مراد سعید خبره کوله چې یاره زه به انشاءالله د هغې لپاره کوشش کوم او هغه خلکو باندې چې کوم مشکلات دي لکه په سعودي کې هغه به زه کوم د هغې هغه خبره چې زه به خان صاحب ته رسوم نو د هغه پکې ډېر زیات په دې کې د هغه لاس دی د مراد سعید په دې کې چې هغه خبره هغه های پروفایل خبره دغه ته رسولي د عمران خان ته په هغې باندې هغه دغه واغستو ایکشن واغستو او عمران خان هغه ریکویسټ وکړو هغه شیخ ته او شیخ چې کوم دی هغه فوري طور هغې باندې عمل درآمد وکړو هغه کسان اوس هغو ته ریلیف میلاویږي هغه کله دغه په شکل فیسونو په کمېدو په شکل یا د جیلونو کوم خلک راوځي نو د هغې کریډټ زه ټول زیات مراد سعید ته خپلې حلقې چې زمونږ کوم ایم این ای دی هغه ته ورکوم او خاص کر زمونږ ګریډ لیډر چې کوم دی عمران خان د هغه چې کوم سوچ دی فکر دی خپل پاکستان لپاره پاکستاني قوم لپاره هغو ته زه سلام پیش کوم مراد سعید دیو موږ سره کوم واده کړی و هغه واده هغو پوره کړو ځکه چې هغه کسان ټول ها شو او کوم تنخواګانې نه میلاوېدو هغه ته تنخواګانې هر څه میلا شو موږ د مراد سعید او د نور ټیمونو ټولو شکریه ادا کوو او ډیره شکریه مونږ ادا کوو چې زمونږ د قیدیان خپل کور ته واپس راشي او مونږ د عمران خان د حکومت او تحریک انصاف مونږ ډیره شکریه ادا کوو الله پاک دې آباد لري او الله پاک زمونږ د ملک ترقي وکړي او زمونږ د ملک د الله په ټوله دنیا کې روشن کړي پرون چې کوم یو ریمارکیبل کار وشو د اوورسیز پاکستان لپاره خاص کر ځکه چې که موږ د خپل نیک بخیل سیمه وګورو نو په دې کې زیاتره زموږ چې کوم دغه دي نوجوانان دي یا مشران دي زموږ نور کشران زموږ دي هغه په بهر ملک کې خصوصا په سعودي کې پر روزګار دي هغو ته ډېر مشکلاتو دنیا کسان پکې وقید کې نو پرون چې د مراد سعید د کوششونو یو نتیجه وه چې پرون خان صاحب او د سلمان شهزاده چې کوم د سعودي دی د هغو په منځ کې مذاکرات وشول او اوورسیز پاکستانیانو کافي مسلې هغه حل شوې نو موږ په دې باندې مراد سعید صاحب ته زموږ ایم این ای دی او نن زه په فخر سره شیراز خان ته یو خبره کوم چې موږ چې کوم ووټ استعمال کړی و نو په صحیح معنو باندې زموږ د ووټ حق هغه ادا کړو او انشاءالله نور به هم ادا کوي زمارونو مراد سعید عمران خان چې کومې وعدې په الیکشن کې کړې وې هغه وعدې هغې په خپل دغه باندې سر ته ورسولې د سعودي عربو بادشاهي راوسته او دلته کې هغه ډېرې منصوبې او په ډېر څه وکړه څه قیدیان چې دي یا کاغذونه د چا خراب وو یا د چا سره پاسپورټونه نه وو یا څوک د چا نه تښتېدلي وو هغه قیدیان یې فوري طور آزاد کړه او په دې باندې موږ ټول عوام شکرګزار یو چې هغې چې خپلې څه وکړې څه هلې ځلې وکړې نو دا د قوم په مفاد کې دي او موږ ټول عوام په هغې باندې شکریه ادا کوو چې عمران خان او مراد سعید د هغه وخت هغه وعدې زموږ سره پوره کړې نو موږ د دې شکریه ادا کوو ډېره مهرباني مینوالو د ایم این ای صاحب د حلقې د خلکو چې کومې خبرې وې هغه تاسو واورېدلې یقینا خلک ته ډېر زیات خوشحاله دی ایم این ای صاحب ته او وزیر اعظم صاحب ته خلک ډېرې زیاتې دواګانې کوي د هغوی چې کومې وعدې کړې وې نو خلک ته پر امیده دی چې او دا وعدې به دیو یقینا پر خپل ټینور کې سر ته رسوي نو خلک ته ډېر زیات خوشحاله دی څنګه چې تاسو دا پروګرام وکړو دغه شانتې به موږ نور پروګرامونه هم تاسو ته تر مخې ته کوو د بل پروګرامه پورې موږ له اجازت راکوي د الله په امان